هذا ټول نو مخکې خو د ایویشن سکول انتظامیې ته خاص کر پرنسپل صاحب الرحمن صاحب ته په انټرنیشنل سرټیفیکیشن پر آیو ته مبارکباد ورکوو او دا د سواب اولنی سکول دی چې د بین الاقوامي سطح باندې د دې ریکګنایز شو او بچي د هغو تللی نشي ډېر په مشکله باندې د ډېر کمو خلکو بچي چې کوم دی نو هغه بهر تللی شو سبق ویلی شي خو موږ ته خدای پاک په کور کې دلته کې یو داسې سکول راکړی دی چې زه خو په خپل جانب ښه مطمئن یم په دې کې زما دولونه او زما پکې نوسي درې نوسي پکې هم سبق وایي نو زه په هغې والدینو کې شمار یم چې زه ځان ته خوشقسمته یم چې په یو ټایم باندې زما پکې بچي یم او نوسي هم سبقونه وایي زه خو بالکل مطمئن یم او الله دې وکړي چې دې نور هم په مخ وړاندې لاړ شي سبیح الرحمن صاحب زه ډېر پخوانه پیژنم سوشل ورکر و بیا په ایجوکیشن په دا کې راغی په هغه کې هم خپله لوحه ممنا وکړه او نن که موږ دغه وګورو نو دا یو تناور درخت د دې نه جوړ شوی دی او انشاءالله په مخ په وړاندې به ځي ماشومانو ته به زه دا یو خبره وکړم چې که تا کې عزم وي جذبه او مهنت وکړې همت وکړې نو د دنیا یو کار داسې نشته چې هغه موږ حاصل نه کړو نو د ټولو نه مخکې خبره دا ده چې موږ مهنت باندې توجه ورکړو او بیا دویم سټپ چې کوم دی نو هغه د موږ بیا قسمت ته واړو قسمت هم پکار دی خو مهنت په خپلو لاسو باندې جوړېږي او ما خیال دی چې په دې حوالې سره تاسو مهنت وکړئ نو هغه مقام لرې نه دی چې کوم ته تاسو رسېده غواړئ خوبونه به غټ غټ وي نو وړوکې خوب به چېرته هم نه غټ خوبونه به یې نه دا خلک وایي چې یاره خوب نه پوره کېږي خواب نه پوره کېږي لکه زما لکه دا خواهش چې یاره زه چې اول دی اخبار ته رالم په 98 کې نو ما ماجد علي د دې یو اصلاحي کمیټۍ وه په هغې کې موږ راتلو زما د 98 نه ما صحافت شروع کړو ما به دا سوچ کوو چې یاره داسې ورځ رالی چې په دې اخبار کې زما لیډ خبر ولګېد بایلین زما به دا ارمان لکه دا ډېر غټ خوب په هغه وخت کې زما دپاره هغه وخت چې کوم دی هغه خوب هم زما پوره شو بیا بل ما به ډېر چت خوبونه لیدم د خپل صحافت په حوالې سره د خپل کیریر په حوالې سره نو زه تاسو ته دا وایم ماشومانو چې خوبونه غټ غټ نه او انشاءالله مهنت چې کوئ نو هغه پوره کېږي یو جهان مننه د ایوریشن سکول انتظامیې شکریا ده کوم چې ماله دا مقرره کړه او الله دې وکړي چې دې مخ په وړاندې باندې نور هم لاړ شي مننه ایوریشن سکول موږ په یو مقصد باندې شروع کړو او هغه مقصد دا و چې علاقې ته یو داسې اداره راشي چې هغه د وړو تعلیم تربیت او بولډنس چې په دې ټولو باندې کار وکړي نوریم دنیا ادارې دي لګیا دي ټول خپل کوشش کوي خو موږ د خپل ادارې خبره کوو کله چې موږ سټارټ اخیستو په هغه کیمپس کې یو حال و په هغې کې موږ سټارټ واخیست او هلته موږ یو نیمه ګنټه تقریبا یو ډیمو ما کړي وو او د علاقې د مشران راغلي وو فیروز شاه صاحب الله وبخي هغه پکې هم و او هغه او یو څه نور ملګري وو نو هغو ما ته وویل چې تا چې دا کومې خبرې وکړې که په دې کې 50% تاسو پر خپلو خبرو باندې عمل وکړو نو واقعي چې دا اداره به یو حد ته ورسي لہذا مونږ خپل پروګرس شروع کو اسټرګل یو شروع کو زمونږ سره چې په سکول په اوله کې کم ټیچرز وو هغه هم دلته ناست دي مونږ ډېر زیات هلې ځلې وکړې چونکې دا یو سکول موږ شروع نه کړو خو یو پراجیکټ یو شروع کړو او بیا په هغې کې موږ دا خبره وکړه چې دا به موږ انشاءالله څنګه چې انټرنیشنل نوم دی نو په انټرنیشنل لیول باندې به دا موږ رسو نو نن شکر الحمدلله د الله پاک ډېر لوی احسان دی او د پیرنټس هغه اعتماد دی چې په دونه کم وخت کې موږ خپل مقصد ته ورسېدو نن موږ ته انټرنیشنل سرټیفیکیټس میلاو شو د آیسو د یوکاس او داسې نور څه سرټیفیکیشنز دي د هغې په مد کې
دا د سکول دپاره او زما دپاره نو بلکې د دې علاقې دپاره د علاقې دپاره د یو اعزاز خبره ده چې یو داسې ادارې وي چې هغه ماشومان مخکې وباسي. د دې نه علاوه موږ د سکول سره یو اکیډمي هم چلو، نو په هغې کې په زرګاو سټوډنټس چې دي د هغې نه ووتل او الحمدلله نن هغه په کامیاب ځایونو کې دي. نو زه د الله ډېر شکرګزار یم چې زما نه یو داسې کار اخلي چې هغه د علاقې د ښې دپاره دی، ځکه چې تعلیم یو داسې شی دی چې هغه په معاشره کې نه وي، نو که په دې معاشره کې هر څه وي، په دې کې پیسې وي، په دې کې افراد وي، خو په دې کې ترقي هغه شان نه شي کېدی کوم چې د تعلیم په مټ کې او د تعلیم د وجې نه کېدی شي. نو دا یو غټ پروسس موږ شروع کړی، داسې نه چې دا کمپلیټ شو. زما لپاره دا یو چیلنج دی او اوس موږ هغه چیلنجینګ پوینټ ته راغلو. په دې هم زه د الله انتهایي شکرګزار یم چې زموږ د ګریډ 10 فرست بیچ چې دی هغه هم سږکال ووتو، ډېر په ښه پوزیشنز باندې، ډېر ښه په مارکس باندې هغو پرایزز به موږ ډسټریبیوټ کوو. یوریشن سکول به انشاءالله دغه شان مخ په وړاندې موږ بیایو. دا د ټیچرز چې دي د هغو ایفرټس دی او ستاسو د علاقې دا مشران چې کم پیرنټس چې دي د هغو په موږ باندې اعتماد دی. تاسو یقین وکړئ د دونه لرې لرې ځایونو خلک راځي. یو پیر ما دې ټیچرانو ته وایي زه دې اخري ځي ته ځمه د ټیغکو ایریا نه یو پلین کوچ راځي، نو زه په دونه ټایم کې زه ورسېدم او بیا رالم، نو دې ته ما د دغې ماشومانو چې د کوم ځای نه به موږ خلک اعتماد کوي، داسې د مختلف ځایونو نه د علاقې د مختلف ځایونو الحمدلله 65 خواوشا پورې زموږ ګاډي راځي. نو دا ولې دا یو اعتماد دی. اوس کمزوریانې به موږ کې هم راځي، خو هغې ته موږ هار نه منو، هغه موږ ځان ته چیلنج مخې ته کېږو او ایز ا چیلنج زه دې ټیچرز ته وایم چې کوم ځای موږ ته پرابلم راغی، کوم ځای موږ ته مسله راغله، دا زما لپاره چیلنج وي، دا زما لپاره ناکامي نه وي او د هغه ناکامۍ نه موږ زده کړه وکړو او ایز ا چیلنج یې اکسپټ کړو او په هغې باندې کار شروع کړو. الحمدلله الله پاک لا هغه مخه روانې کړو. نو انشاءالله دا سکول په چونکې یوریشن سکولز کاپی رایټ دی او په ټول پاکستان کې صرف زموږ سره د دې کاپی رایټ دی. موږ ته د مختلف ځایونو د فرنچایزز آفرز هم کېږي. موږ پې سوچ کوو چې آیا دغه فرنچایز سٹارټ کو او که نه. نو مقصد زموږ دا دی چې علاقې ته یو ښه اداره راشي او په ښه طریقه باندې د علاقې ماشومان چې دي هغه ایجوکیټ کړي. نو دا زموږ مقصد دی. په شارټ الفاظو کې ما خپل مقصد تاسو ته بیان کو. په ایډمن کیمپس کې زموږ سره د ګریډ 4 پورې سټوډنټس دي. دا زموږ روز کیمپس دی. په دې کې زموږ 2 سیکشن دي، یو بوایز سیکشن دی او یو ګرل سیکشن دی. ګرل سیکشن جدا دی. په دې کې د 5 نه والا او د 10 پورې زموږ سره سټوډنټس دي. د کالج هم خلکو ډېر زیات ډیمانډ کوو. مونږ به تقریبا سټارټ هم هغسې خو چونکې مونږ چې کومه ایریا د کالج دپاره هایر کړې وه نو هغه د سکول د ایډمیشنز نه فل شوه، نو کاله مونږ په هغې باندې هم سوچ کوو انشاءالله تعالی. دا صرف او صرف ستاسو هغه اعتماد دی په مونږ باندې. او الحمدلله زه په فخر سره وایم چې د یوریشن سکول سټوډنټس تاسو کم ځای کې د نورو ادارو سره په کمپیریزن کې کېنوئ، که هغه په انګلیش لینګویج باندې دي، که هغه د هغو په نور کم اکیډمیک باندې دي، نو په هر لیول باندې به انشاءالله دې ښایي. زموږ سره یو څو کیټیګریز دي، لکه مطلب انګلیش لینګویج دپاره مونږ ESL کلب دی، په هغې مونږ خصوصي توجه ورکوو. ځکه تاسو ګورئ په دې 6-7 میاشتو کې تقریبا 8 لاکه سټوډنټس چې دي هغه بهر ته لاړو، نو دا به خامخا انګلیش ټیسټ چې دی دا به ته ورکوې. په هغې مونږ فوکس کوو.
د اسلامیک ایجوکیشن لپاره زموږ سره اسلامیک سوسایټي ده داسې کلچرل کلب زموږ سره دي دا یو 2 سټال دي ماشومانو راښکلي تاسو به اوس وزټ وکړئ داسې زموږ سره د ایکسټرا اکټیویټیز او کو کریکولر اکټیویټیز لپاره مختلف ډپارټمنټس دي څنګه چې په یونیورسټیز کې نو موږ خپل بھرپور کوشش کوو او دس ټایم موږ ځکه د علاقې دا مشران راوغوښتل چې زموږ دا مقصد چې دی دا مخکې ورسي چونکې پیرنټس ته خو آلرډي پته ده خو موږ وایو چې تاسو ته زموږ دا مقصد در ورسي او دا علاقې ته خور شي په سکول باندې زموږ د اولې ورځې نه دا خبره چې دا موږ ایز ا بزنس نه کوو دا موږ ایز ا پروجیکټ کوو او هغه تپوس تاسو د پیرنټس نه شو کولی شئ نه زموږ پروموشن فی شته په سکول کې موږ انتهایی زیات اکټیویټیز کوو زموږ دا پیج تاسو کتی شئ د دې څه قسم اکټیویټي به موږ تر اوسه پورې چېرته د سټوډنټس نه پیسې نه یې اخیستې صرف یو فی دی نو زموږ مقصد دغه دی چې ښه ایجوکیشن چې دی هغه دې علاقې ته میلاو شي نو زه ستاسو انتهایی مشکور یم چې تاسو راغلی یقین وکړئ تاسو نن ما له ډاډګیره نه راکړه ما له یو نور هم کرج راکړو تاسو چې دا کوم خلک موږ ته نن راغلي دې پروګرام له ښکلا وکړه نو زما جذبه یو نوره هم چوته کړه او انشاءالله زما به دا کوشش وي چې د دې نن که ما 100% سټرګل کوو نو اوس به زه 200% سټرګل کوم چې دا اداره نوره هم مخ په وړاندې لاړه شي